دا ملګری تپوس کوي چې د سحر اذان وشي او په مسجد کې لا جمع نه وي شوي، خو لیکن داسې یو معذور کس دی چې هغه مسجد ته جمع نه شي تللی او د نارینه هغه په کور کې مونځ کوي، نو د سحر د بانګ نه پس هغه فورا مونځ کولی شي او کنه هغه به د مسجد د جمع انتظار کوي چې مسجد کې جمع وشي نه هغه به مونځ کوي. نو جواب دا دی که جمعات ته تلو باندې دغه سړی قادر وي نو د جمع نه پاتې کېدل دا صحیح نه دي، جمع له حاضري دا ضروري ده. په جمع سره مونځ کول د نارینه دپاره دا ضروري څیز دی. البته که چېرې هغه معذور وي او مسجد ته نشي تللی نو هغه کور کې مونځ کوي، نو بیا چې کله اذان وشي او وخت داخل شوی وي د سحر نو هغه فورا مونځ کولی شي، د مسجد د جمع انتظار کول په هغه باندې ضروري نه دی. دا ملګری تپوس کوي که یو سړی روجې په حالت کې غسل کوي یا اودس کوي او دته یاد وي چې زما روجه ده، خو هغه خولې کې اوبه واچولي، په ایره باندې هغه اوبه په غلطۍ سره هغه اوبه تېرې شوي، روجه ورته یاده وه خو په غلطۍ باندې اوبه تېرې شوي، نو د دې روجې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې اوبه تېرېدو سره چې بنده ته روجه یاده وي چې زما روجه ده او هغه خولې کې اوبه واچولي او په غلطۍ باندې اوبه تېرې شوي، نو په دې سره روجه ماتیږي. چې کله رمضان تیر شي نو دی به دغه یو روجه نیسي او په ده باندې کفاره نشته، صرف دغه یو روجه قضا چې وکړي نو مسله به حل شي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سعودي عرب کې یو او دلته چې کوم امامان دي نو هغوی وتر اول 2 رکعاته وکړي، بیا سلام وګرځوي، بیا 1 رکعت جدا کوي، نو موږ به دی پسې وتر کوو او کسي حساب به کوو؟ نو جواب دا دی چې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک مطابق وتر دا 3 رکعاته په 1 سلام سره کول ضروری دي. لہذا یو حنفي سړی که هغه امام شافعي والا پسې وتر کوي او هغه 2 رکعات باندې سلام ګرځي، بیا 1 رکعت ځان له مستقل کوي، نو د حنفي کس دغه امام پسې اقتدا صحیح نه ده. نو تاسو که هغه 2 رکعاته جدا یو جدا کوي نو تاسو هغه پسې وتر مکوئ، وتر ځان لکوئ جی، 3 رکعاته وتر په 1 سلام سره کوئ جی. دا ملګری تپوس کوي چې د روجې په حالت کې یو سړی د جنابت غسل کوي نو غړغړی کول یا پوزه کې اوبه اچولو کې مبالغه خو نشي کېدی د روجې ماتېدو د یرې د وجې نه، خو که چېرې یو سړی غړغړو نه کي او بیا د روجه ماتې نه پس به دی غړغړی کوي او که به نه کوي؟ نو جواب دا دی چې په غسل کې غړغړی کول دا فرض نه دی، بلکې دا صرف د دې دپاره دی چې ټوله خوله لنده شي او اوج ځای پاتې نشي، چې کله د غړغړۍ نه بغیر انسان خولې کې اوبه تاو راتاو کي او هغه ته اطمینان او شو غالب ګمان دا راغی چې زما خوله لنده شوه ټوله، نو بس د ده غسل شوی دی، بیا د افطارۍ نه پس د روجه ماتې نه پس دغې غړغړۍ ته دوباره ضرورت نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې د روجې په حالت کې ماسپښین یا مازیګر وغیره په سترګو کې د بیمارۍ د وجې نه څه قطره دوایي اچول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د بیمارۍ په وجه باندې په سترګو کې د څاڅکي قطرې سره روجه نه ماتیږي، اگر که سحر کې اچوي که ماسپښین کې اچوي که مازیګر کې وي، په سترګه کې دوایي اچولو سره روجه نه ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو مشر دی هغه د زړه بیمار دی او هغه یو روجه ونیسله خو ډېر زیات تکلیف ورته او ډېرې خراب کړی و، اوس هغه مزید روجې نشي نیسلی، نو د هغه دپاره د قضا د فدیې وغیره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دغه مشر د انتظار وکړي، که چېرې د روجې نه پس چې کله موسم ښه شي د ژمي موسم کې او ورځې لنډې وي، که په دغه ورځو کې هغه روجې نیسلی شي او اسانه یې ورته، نو قضا روجې به نسي، د دپاره فدیه ورکول جایز نه دي. او که نه په هغه ټایم باندې دی روجې نشي نیسلی نو بیا به دی فدیه ورکوي، خو چې کله دی په روجې نیسلو باندې قادر شه او طاقت بیا مونده، اگر که د فدیه ورکړې ولې نه وي نو بیا به هغه فدیه صدقې ته اړیږي او دی به دوباره د روجو هغه قضا کوي.
دا ملګری تپوس کوي چې د روژې په حالت کې په پوزه کې یا په سترګه کې یا په غوږ کې د دوایي اچولو سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. نو جواب دا دی چې په سترګه کې دوایي اچولو سره روژه نه ماتیږي او غوږ او پوزه کې اچولو سره روژه ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کوم سړی په سعودي عرب کې مزدوري کوي نو د خپلو نابالغه بچو سره سایه هغه خو به د هغه ځای په حساب ورکوي، خو چې دلته پاکستان کې د هغه ښځه ده انداغې سره سایه به څنګه ورکوي، که د هغه ښځه مالداره وي او که غریبه وي نو دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د ښځې سره سایه بنیادی طور دا په خاوند باندې واجب نه ده. دا زمونږه علاقه کې چې نارینه د خپلو مستوراتو او د خپلې ښځې سره سایه ورکوي نو دا نه چې ناجایز ده بلکې دا یو احسانی معامله ده. نو که چېرې د خپلې ښځې سره سایه ورکوي نو هغه به د پاکستان په حساب باندې ورکوي، چې کله ښځه پاکستان کې وي نو پاکستان په حساب باندې به دغه سره سایه ورکولی شي، ریالونو کې به نه ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې د رمضان المبارک په باره کې ډیر خلق فضایلو کې دا خبره کوي چې بدی کې نوافل په فرایض باندې بدلیږي او یو فرض داغي او یا درجه ثواب دی. نو آیا دا خبره صحیح ده؟ د احادیث پر رڼا کې موږ له جواب راکړي. نو جواب دا دی چې دا سي خبره بالکل په احادیثو کې موجود ده. مشکات شریف چې د احادیث مشهور کتاب دی په هغه کې دا حدیث موجود دی. سلمان فارسی رضی الله عنه نه حدیث روایت ته اوږد حدیث ته په هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک ډیر فضایل بیان کړي دي. په هغه کې یو دام دی من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فریضه فيما سواه، چې څوک الله تعالی ته د نفل په ذریعہ باندې قربت په دې میاش کې حاصلې نو دا داسې ده لکه د رمضان نه بهر د فرض وکړو. ومن ادى فریضه فيه كان كمن ادى 70 فریضه فيما سواه، او چا چې په رمضان المبارک کې یو فرض ادا کړو نو دا داسې ده لکه د غیر رمضان کې او یا فرض ادا کړو، دوله ور الله جل شانه اجر ورکي. نو دا فضیلت په حدیثو کې ثابت دی. دا ملګری تپوس کوي چې د روژې په حالت کې په غوږ کې تیلن کې وغیرہ وهلو سره روژه ماتیږي او کنه ماتیږي. نو جواب دا دی چې د روژې په حالت کې چې کله بنده غوږ کې ستیلې وغیرہ وي نو عموما دا د غوږ چې کوم د پردې نه بهر والا حصه ده نو په هغې کې وهلی شي، د هغې هغه خیرې وغیرہ لرکولو دپاره په دې سره په روژه باندې څه فرق نه پرېوځي. دا ملګری تپوس کوي چې بعضې ځایونو کې د یوې شپې ختم کیږي او د ماښام نه والې تر ماسخوتنه پورې 10 سپارې وویلی شي او بیا د ماسخوتن نه پس تر پښمني پورې باقي سپارې وویلی شي. نو آیا دا د ماښام نه پس چې کوم ختم دی یا سپارې دي دا به تراوو کې شمارل کیږي او که نه؟ نو جواب دا دی چې د یوې شپې ختم کول دا نه دي پکار، ځکه چې په یوه شپه کې ختم کولی شي نو د تلاوت هغه معیار او په صحیح طریقه باندې تلاوت ساتل دا مشکل وي. نو دا چونکې د ختم مقصد هغه د ثواب دی، د الله تعالی سره د اجر او د قربت دی، نو چې کله په صحیح طریقه باندې وشي نو دا به ډیره زیاته بهتري. خو به هر حال که دا هغه ختم دی یو شپه کې کوي او د ماښام نه پسې کوي نو د ماښام نه والې تر ماسخوتنه پورې چې کوم نوافلو کې تلاوت شوی دی دا تراوو کې نه حسابېږي، او د ماسخوتن نه پس چې کوم هغې نوافل کوي نو هغې کې به د تراوو نیت ضروري وي. 20 رکعاته تراویح به کوي، په هغه 20 رکعاتو کې چې کوم تلاوت کوي نو هغه به د قرآن پاک د ختم نه حسابېږي، او د دین علاوه که کوم نوافلو کې تلاوت کوي نو هغه به تراوو کې نه حسابېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی د هغه ملا ماته ده، نیم جسم لاندې کار نه کوي او په روژه نیسلو کې هغه ته څه تکلیف نشته نو دی به روژه نیسي او که فدیه به ورکوي. نو جواب دا دی چې روژه نیسلو کې هغه ته څه مسله نه وي، څه تکلیف نه وي، نو هغه روژه نیسل پکار دي
الله جل شانه به ان شاء الله د دې روزي په برکت باندې ورله صحت ضرور کی نو که مثلا نو روزه نیسل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې د رمضان المبارک د روزي یا د نفل روزي یا د رمضان د قضا روزي نیت هغه به څه ټیم کولی شي؟ نو جواب دا دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې څوک روزه نیسي د رمضان نو د شپې نه هم نیت صحیح دی، بلکې بهتره دا ده چې د شپې نه نیت وکړي او که په خوله باندې په ژبه باندې نیت ونه کړي او پاسي پښمنې وکړي نو دا هم د نیت قائم مقام دی. او که څوک پانسې دی شو پښمنې نه کړي نو د زوال نه مخکې د روزي نیت دا صحیح دی په شرط د دې چې څه خوراک سکاکي نه وي کړی. عمدغه شانتي حکم د نفل روزي دی. البته د قضا روزي نیت هغه د صبح صادق نه مخکې ضروری دی. دا ملګری تپوس کوي چې بعضی خلق څنګه د سحر بانګ شروع شي نو بعضی خلق هغه اوبس کل شروع کی دی خو اذان کیږي دی خو هغه اوبس کی نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا مشهور خبره ده چې ویز بانګ به شروع شنو اوبوس کوي، خو لیکن په دې خبره باندې ځان خپو یول پکار دی که چرې دا بانګ د وخت داخلېدو نه پس کیږي او بیا څوک اوبس کی نو د روزه نه ده شوي، روزه ماته شوي ده. ځکه چې د بانګ په دوران کې اوبس کولو مطلب دا شو چې د وخت داخلېدو نه د سحر ټیم داخلېدو نه پس دی اوبس کی او چې د وخت داخلېدو نه پس اوبوس کی یا خوراکو کی نو په هغې سره روزه ماتیږي. نو د ټیم ته کتل پکار دی، ځان سره نقشې ساتل پکار دی، خپلې ګړای صحیح په ټیم کول پکار دی. نو د ټیم باندې روزه بندول او په ټیم باندې روزه کلاول پکار دی. اذانونه بعض اوقات مخکې کیږي بعض اوقات وروسته کیږي، نو د اذان سره اوبس کولو دا روایت دا منګړت خبره ده او دا د یو غلطه طریقه را روانه ده. په دې باندې عمل کولو سره د روزي خرابېدو یقیني خطره ده. په دې وجه د ځان ساتل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې د روزي په حالت کې په سترګو کې رانجه لګول یا نکونه کټ کول یا شونډې سرې کولو سره مسله څه جوړیږي او که نه جوړیږي؟ نو جواب دا دی چې نکونو کټ کولو سره هیڅ مسله نشته. روزي په حالت کې نکونه کټ کول جایز دي او په سترګو کې رانجو لګولو سره هم په روزه باندې څه فرق نه پریوزي. البته سرخی لګول که چرې هغه د دننه خولې ته راتلو او تېرېدو امکان وي نو بیا خو مکروه دي، او که دغه امکان نه وي نو بیا چونکې شونډې د جسم بهرنی حصه ده نو په دې باندې سرخی لګولو سره په روزه باندې څه اثر نه غورځېږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه تشکیل پنجاب ته شوی دی نو مونږه چې کوم د جماعت والا ملګري دي نو هغې ځان له تراویح کوو، نو دا د فرض مونځ هم ځان له کولی شو او که نه شو کولی؟ نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې تاسو فرض مونځ هم هغې سره کوئ، تراویح هم هغې سره کوئ. البته که هغې تراویح لنډې کوي تاسو د ختم مقصد وي نو بیا ځان له جماعت د تراوو کې څه حرج نشته، خو فرض مونځ یو ځای پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې په یو جامع مسجد کې تراویح کیږي نو 4 صفونه هغه مکمل ډک وي، 5م صف کې څه خلق ولاړ دی خو هغه صف پوره نه دی، ورپسې 6م صف کې هم څه خلق ولاړ دی، 9م صف کې هم خلق ولاړ دی، خو دا صفونه نیمګړي دي. نو د دې 6م او 9م صف والا تراویح کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې طریقه دا ده چې لومبني صفونه مخکې پوره کول پکاري، چې کله مخکنی صف پوره شي نو ورپسې بل صف جوړول پکار دي. نو دغه 6م او 9م صف والا ملګرو د پاره پکار دي چې هغه 5م صف پوره کی، چې هغه پوره شي نو بیا د 6م صف کې ودرېږي، چې هغه پوره شي نو بیا د 9م کې ودرېږي. نو دا طریقه د مناسب نه ده، البته مونځ د دې کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې 2 حافظان دي، هغې کې یو حافظ قرآن تراوو لومبنو 10 رکعتونو کې 22مه سپاره ووي او بل حافظ قرآن په اخرنو 10 رکعتونو کې 21مه سپاره ووي.
نو داسې کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې چون کې منځونه دواړه جدا رکعتونه دي په یو سلام باندې نه دي، نو اگر چې داسې کول جایز دي خو لیکن د قرآن پاک د ترتیب خیال نه دی ساتل شوی او د ترتیب خیال ساتل په خپل ځای باندې ضروری دي، نو د دې وجه نه داسې طریقه نه دی اختیارول پکار، بلکې په ترتیب باندې قرآن پاک ویل پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دلته دوبای کې یو او منګه سره په گاوند باندې غیر مسلمه خلق پاتې کیږي. منګله د جماعت او د پښمنۍ د پاره چې کوم خوراک راځي نو هغه دومره کافی مقدار کې وي چې منګه اخرو بیا هم پاتې شي. منګه خپل چم گاوند کې چې کوم مسلمانان دي هغه له ورکو، خو چون کې هغه له خوراک ډیر راځي نو بسا اوقات هغه یې نه قبلې، نو اوس دغه خوراک به کمنګه دی غیر مسلم ولا ورکول شو او کنه شو ورکول، او کچری منګه دی لدا نه ورکو نو دا بیا د کچری ډرم ته زی او الته بزای کیږي. نو جواب دا دی چې په داسې صورتحال کې چې دا خوراک ضایع کیږي نو غیر مسلم له ورکول دا بهتر دی، په دې کې څه حرج نشته. غیر مسلم سره د زړه مینه دا ناجایز ده او د ضرورت په وخت کې هغه له خوراک ورکول هغه سره تعاون او امداد کولو کې څه قسمه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه بهر ملک یو کیم کې پاتې کیږو او دلته یو کس منګ له تراویح راکې 20 رکعاته تراویح راکې، خو چون کې هغه امام شافعي والا دی نو هغه وتر چې کوي نو 2 رکعاته اولو کې بیا سلام وګرځي بیا 1 رکعت وتر ځان لکې او دعای قنوت پکې نه وي، نو زمنګ د پاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی کچری هغه امام شافعي والا کس هغه 2 رکعات په یو سلام کوي 1 رکعت په جدا سلام باندې کوي، نو بیا تاسو هغه پسې وتر کول صحیح نه دی، تراوی هغه پسې کوي او وتر بیا ځان لکوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه د عذر په وجه باندې د ماسختن مز او تراوی جمع سره پاتې شو، اوس هغه کور تراغه نو هغه د غمونز او تراوی کول غواړي، نو دا تر 60 ما پورې کول شي، تر پښمنی پورې کول شي او که د سحر د بانګ پورې. نو جواب دا دی چې د ماسختن ټیم هغه در سحر وخت داخلي دو پورې دی، نو پښمنی خداغي نه لګوندې مخ کی وي او وخت د سحر چې سټیم داخليږي نو دغه کټیم پورې د ماسختن ټیم باقی وي، نو دغه کس چې سټیم راشي نو په کار داده چې زر تر زر او کی آخر وخت دی نه ساري، خو که چېرې عذر په وجه باندې زر تر زر نشي کوله نو د سحر د ټیم داخلي دون مخکې د فرض مز او تراوی او وتر کول شي. دا ملګری تپوس کوي چې د رمضان المبارک په میاش کې عموما د سحر مز وختي کیږي، نو دا غي په وجه بعضی ملګری اودشي او هغه بیا را پاسي نو هغه ټیم د اشراق ټیم لاوي، نو په دغه وخت کې بیا اشراق کیږي او کنه د اشراق د پاره او د کېدل مانع دي او کنه دي. نو جواب دا دی کچری سحر موز وختي وشي او یو بنده اودشي او بیا را پاسي او د اشراق ټیم وي نو د اشراق موز جایز دی. د اشراق موز د پاره دا خبره ضروری نه ده چې د موز نه پس بنو د کېږي که یو سړی اودشي او را پاسي او ټیم وي نو بالکل کول شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د دوبای نه راغلی دی دلته کلی ته او یو ورځ 2-3 پس هغه واپس دوبای ته روان دی، یعنی د رمضان المبارک ابتدا هغه دلته کې تیر کړه او انتها د رمضان هغه دوبای کې تیری. نو هغه دا تپوس کوي چې په ما باندې به سرسایه د پاکستان په حساب باندې وي او که د دوبای په حساب باندې، یا په نورو الفاظو کې د صدقه فطر د وجوب وخت څه دی، اول د رمضان دی یا آخر د رمضان دی؟ نو جواب دا دی چې د صدقه فطر د وجوب وخت هغه د رمضان المبارک بالکل آخری لمحات او د شوال لومبني لمحات دي. فقها فرمای چې د لوی د وړوکی اختر سټیم چې صبح صادق کیږي دغه کټیم صدقه فطر واجب کیږي، نو چې دغه وخت یو ملګری په کم ځای کې وي نو په هغه باندې به د هغې ځای په حساب باندې صدقه فطر واجب کیږي. البته د رمضان المبارک نه
د وړوکی اختر نمخ کې د دې ورکول بهتر دي. نو دغه ملګری چې چون کې د رمضان په آخر کې هغه دوبای کې به وي، نو هغه د پاره بهتره ده چې هغه د هغه ځای په حساب باندې سرسایه ورکړي. دا ملګری تپوس کوي چې ډراپ لګولو سره روجه ماتیږي او کنه؟ نو جواب دا دی که د بیماری په وجه باندې ډراپ لګی نو بیا خو جایز هم دی او روجه پې نه ماتیږي، او کنه د بیماری په وجه نه وي بلکې بعضی خلق طاقت د پاره هم ډراپ لګی، نو د روجې په حالت کې د طاقت ډراپ لګول اگر چې مکروه دي لیکن روجه هغې سره هم نه ماتیږي، خو لیکن داسې قسمه ډراپ لګول د طاقت د پاره دا مکروه دي او د بیماری د پاره ډراپ لګول دا جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې زما رور دی په دوبۍ کې دی او اوس هم دوبۍ کې دی او داغه بچی پاکستان کې دي، څه بچی بالغ دي څه نابالغه دي، نو دی به د دې بچو سره سایه د پاکستان په حساب ورکوي که د دوبۍ په حساب ورکوي؟ نو جواب دا دی چې دی کې کم نابالغه دي انو د هغې سره سایه که چېرې دی په پیسو کې ورکوي نو د دوبۍ په حساب باندې به ورکوي، او چې کم بالغ دي نو که د هغې سره سایه ورکوي نو هغه به د پاکستان په حساب باندې ورکوي. دا یوه خبره کلیر شوه. دویمه خبره دا ده که چېرې د دغې نابالغه ماشومانو سره سایه په غنمو سره ورکوي، روپۍ نه ورکوي، د غنمو قیمت نه ورکوي بلکې غنم ورکوي، نو غنم دلته هم 2 کیلو دي هلته هم 2 کیلو دي، نو که د غنمو په ذریعه باندې ورکوي نو 2 کیلو غنم دي د دې ځای ورکي، او کنه د غنمو قیمت ورکوي بیا به د نابالغو ماشومانو د سرسایي روپۍ حساب به د دوبۍ په پیسو باندې لګیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د روژې په حالت کې ټوت پیسټ کول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د روژې په حالت کې ټوت پیسټ کولو نه احتراز او ځان ساتل پکار دي، ځکه چې دا ممکن ده چې د هغې هغه ذرات هغه حلق ته لاړ شي، مرۍ ته لاړ شي او تیر شي، نو که د ټوت پیسټ هغه ذرات تیر شو نو روژه پې ماتیږي. نو دغه شک غونتې پیدا کیږي چې آیا دا ذرات تیر شوي بني مرۍ ته تللی ني، نو په دې وجه باندې ټوت پیسټ پښمنی ټیم کې ګول پکار دي یا د ماښام نه پس پکار دي، او که درمیان کې ضرورت راځي نو مسواک بغیر د څه شک شبهې نه جایز دی، نو مسواک استعمالول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې دلته دوبۍ کې 8 رکعاته تراویح کیږي، نو چې دا اوس صحیح حکم راغی او کنه د تراویح دی 8 رکعاته یا 20 رکعاته دي. او دویم تپوس دا کوي چې د دې وبا په وجه باندې د فرض پسې هغې د سنتو ټیم نه ورکوي، فرض وکړي نو ډایرک سنت پریږدي او تراویح ته ودرېږي، نو موږ له څه کول پکار دي؟ نو جواب دا دی چې تراویح دا 20 رکعاته دي او 8 رکعاته تراویح کول دا جایز نه دي. که څوک یې کوي نو د هغې خپل سمې دی، که هغه د حکومت په سطح باندې دي او که هغه په انفرادي سطح باندې دي، خو لیکن تراویح دي 20 رکعاته او دا سنت موکده دي. او طریقه دا ده چې اول 4 رکعاته فرض د ماسخوتن وشي، ورپسې 2 رکعاته سنت وشي، ورپسې تراویح وشي، ورپسې وتر وشي. که د وبا په وجه باندې سنت پرېښودی شي نو دا طریقه غلطه ده، سنت پرېښودل جایز نه دي. تاسو سنت وکئ او بیا چې څومره امام سره مونځ کولی شئ تراویح نه هغه وکئ، او که 6 رکعاته لاندې کړئ نو هغه امام سره وکئ، باقي ځان له وکئ او وتر ورپسې وکئ، نو دا ښه طریقه رده دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د یو متعین موبایل باره کې قسم وخوړه چې زه به دا نه رالم او بیا هغه راواغست، نو هغه وایي چې ما باندې د قسم کمې 3 روژې رالی، نو دا به د رمضان په دې روژو کې چې زه نیت وکم نو وبشي او کنه مستقل 3 روژې به نیسل غواړي. نو جواب دا دی چې د قسم دغه 3 روژې د رمضان په دې روژو کې نیت کولو سره نه ادا کیږي، بلکې د رمضان نه پس به د مستقل متواتر 3 ورځې روژې نیسي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام سره وتر کول، انو امام چې کله د دعای قنوت د پاره الله اکبر اووي نو مقتدی وسره الله اکبر اووي، خو دې خاموش ولاړو او دعای قنوت اونوي، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی
که چېرې دا د ده نه په هیره باندې شوي وي نو بیا خو څه مسله نشته، خو که په قصده باندې کړی وي نو اگر چېرې د ویتر وشو، ځکه چې د امام شاته داسې قسمه غلطۍ کولو سره لمونځ دوباره کول ضروري نه دي، خو لیکن په قصدن دعای قنوت نه ویلو سره دی باقاعده ګناهګار دی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس مثال په طور باندې خېټه خرابه شوه نو هغه ته د ګلیکوز او ډراپ خېجي د خېټې د یخوالي دپاره، نو دې سره د روجې ماتېدو حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې ډراپ د روجې په حالت کې که هغه د هر څه وي هغه د مرض په وجه باندې خېجولو سره روجه نه ماتېږي، ځکه چې د دې په ذریعه باندې چې کم سیز د جسم دننه ځي، که هغه اوبه دي که هغه ګلیکوز دي، نو فقها فرمای چې د جسم ته د دننه تلو چې کومې معتاد او د عادت مطابق لارې دي دا هغه لار نه ده، نو په دې وجه باندې په دې سر روجه نه ماتېږي. دا ملګری تپوس کوي چې کوم ملګري بهر ملکونو کې دي نو هغوی خو به خپله سرسایه د هغې ملک د پیسو په حساب باندې ورکوي، خو د هغوی چې کوم نابالغه بچي د پاکستان کې دي، وطن کې دي، نو د هغې د سرسایې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که دغه ملګري چې کوم بهر ملک کې دي نو خپله سرسایه خو به هغوی د هغې ملک په حساب سره ورکوي، او که چېرې د نابالغه بچو سرسایه هغوی د پیسو په شکل کې ورکوي نو بیا به د هغې ملک په حساب باندې ورکوي چې کوم ملک یې پلار پاتې کیږي. که پلار یې سعودي کې دی نو د نابالغه بچو سرسایه چې د روپو په شکل کې هغه ورکوي نو هغه به د سعودي په لحاظ سره ورکوي. البته چې کوم بالغ زامن او لوڼه دي یا کور والا دي نو د هغوی سرسایه د پاکستان په حساب سره به ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې د دوړې په وجه باندې په روجه باندې اثر غورځېږي او که نه غورځېږي؟ نو جواب دا دی چې ګرد و غبار د دوړه ده نو د دې نه بچاو چونکې مشکل دی، نو په دې وجه باندې که دا خولې ته لاړه شي یا تیر هم شي نو په دې سره په روجه باندې څه اثر نه غورځېږي. دا ملګری تپوس کوي چې زه دوبۍ کې یم او د میډیکل ټیسټ کولو دپاره زموږ نه د رګ نه وینه وباسي، نو په دې سره په روجه باندې څه اثر غورځېږي او که نه غورځېږي؟ نو جواب دا دی چې د روجې په حالت کې د بدن نه وینې وتو سره په روجه باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځېږي، خدای مکه څه زخم ولګي د هغې نه وینه لاړه یا د ټیسټ کولو دپاره په سرنج کې وینه اخیستی شي نو په دې سره په روجه باندې څه اثر نه غورځېږي. دا ملګری تپوس کوي چې په الټو کولو سره روجه ماتېږي او که نه ماتېږي، او ډریپ لګولو سره روجه ماتېږي او که نه ماتېږي؟ نو جواب دا دی چې اول به د ډریپ دا خبره وکړو چې په ډراپ لګولو سره که چېرې دا ډراپ د بیمارۍ د وجې نه ځان ته څوک لګوي، ډاکټر ورته لګوي، نو په دې سره روجه نه ماتېږي او په دې کې څه حرج هم نشته. البته که د طاقت دپاره ډراپ د روجې په حالت کې لګوي نو اگر چې په دې سره روجه نه ماتېږي لیکن د روجې په حالت کې د طاقت دپاره ډراپ لګول دا مکروه دي. دویمه خبره هغه د الټو باره کې وه. د الټو صورتونه چونکې مختلف دي نو په دې وجه باندې زه تاسو ته دې کلیپ پسې تحریري فتوا درلیږم چې په هغې کې د مختلفو صورتونو مختلف احکامات دي، تاسو هغه غور سره وګورئ، هغې کې پوره تفصیل موجود دی. دا ملګری تپوس کوي چې په رګ کې ستنې وهلو سره روجه خرابېږي او که نه خرابېږي؟ نو جواب دا دی چې داسې بیمارۍ د وجې نه که په رګ کې ستن ووالی شي نو په دې سره روجه باندې څه فرق نه پرېوځي او څه حرج پکې هم نشته. البته که د طاقت انجکشن وي نو د روجې په حالت کې طاقت والا انجکشن لګول دا مکروه دي، روجه ورسره اگر چې نه ماتېږي خو لیکن د روجې په ثواب کې کمی راځي، او که د بیمارۍ د وجې نه په رګ کې ستن وي نو په هغې کې څه حرج نشته، روجه پې نه ماتېږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله سړی په موبایل کې قرآن پاک کلاو کی او په هغې کې تلاوت کوي او د صفحې اړولو دپاره هغه موبایل ټچ کوي نو د دې دپاره اودس ضروري دی او که ضروري نه دی؟ نو جواب دا دی
چې کوم تلاوت په موبایل کې بند کوي نو چې کله هغه پیج اړی صفحه اړی نو دغه قرآن پاک چې ټچ کیږي دا سکرین ټچ کیږي نو د دې لپاره او 10 کول ضروری دي. اگر که د هغه د موبایل د سکرین د پاسه ګلاس لګیدلې وي ولیکن دا د هغه سکرین تابع دی او څنګه چې قرآن پاک بغیر د او 10 نه ټچ کول صحیح نه دي نو دغه شانتي د سکرین د پاسه چې کوم متصل ګلاس لګیدلې دی نو دا بغیر د او 10 نه په هغه وخت کې ټچ کول نه دی جایز چې کله په دې موبایل باندې قرآن پاک کولاوي او هغه بنده تلاوت کوي نو دا غي د لپاره د او 10 ضروری دی. د ملګری یو پوسټ را لګلې دی چې په هغه کې د روجي ماتېدو والا او نه ماتېدو والا اشیاء مختصرا ذکر دي. نو د دې باره کې تپوس کوي بالخصوص په دې کې لیکلي دي چې کان میں دوا ڈالنا بیا ورپسې لیکلي دي روزه نہیں ٹوٹेगा او لاندې ورته لیکلي دي بشرطه کې کان کا پردہ ټیک هو. د دې باره کې تپوس کوي چې د دې باره کې مختلف کتابونه مختلف حکم لیکي نو آیا دا پوسټ منګه شیر کول شو او کنه. نو جواب داده چې د دې مسلې نه علاوه چې کوم نور مسائل دي نو دا خو بالکل صحیح دي. البته په غوږ کې 3 قسمه سيزونه عموما اچول کیږي یا اوبو یا تیل یا دوايي. د اوبو باره کې مسله دا ده که غوږ ته په خپل باندې اوبه لاړې نو په دې سره روزه نه ماتيږي او که یو سړی په قصد باندې غوږ کې اوبه اچي نو روزه اگر چې ماته نه ده لیکن احتیاطاً کده یو قضا او کې نو دا بهتر وي. د دین علاوه چې کوم دوايي ده یا تیل دی نو دا غوږ کې واچي نو دې سره روزه ماتيږي. دا ملګری تپوس کوي کچری د روزي په حالت کې د غاښ درد راشي او هغه دومره زیات وي چې د اوباسلو نه بغیر بل څه چاره نه وي او د اوباسلو په وخت کې د دې خبرې خصوصي خیال ساتل شي چې د غاښ نه وتون کې وینه یا په هغه باندې چې کوم دوايي لګي هغه خېټه تلاړه نشي د مرای نه کته لاړه نشي نو په دې باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي. او کچری بل فرض هغه دوايي یا وینه لاړه شي د مرای نه کته نو که روزه ماتيږي نو بیا به کفاره وي که صرف قضا وي. نو جواب داده چې د روزي په حالت کې آخري حد پورې دا کوشش پکار دی چې غاښ اون باسل شي ځکه چې دا غي نه به خامخا وینځي دا غي د باندې به دوايان لګي او د ډیر احتیاط باوجود کې دی شي هغه کتلاړ شي. نو کچری یو کس مجبوری وي او غاښ وباسي او څنګه چې تاسو وې چې هغه د دې خبرې پوره خیال ساتي چې دوايي یا وینه مرای ته لاړ نشي نو کدا سي او شو نو روزه نه ماتيږي. روزه هغه وخت کې ماتيږي چې څه شي خېټه ته لاړ شي او کچري بل فرض د دوايي یا سوینه هغه خېټه ته لاومړه نو روزه په ماتيږي په د باندې به د یوي روزي قضاوي او په دې صورت کې په د باندې کفاره نشته.